دا مشران چې زه وګورم دا به تاسو ته زموږ په دې کیمره باندې ښکاري قدرمنو که دلته زه وګورم نوجوان سړی پکې نشته زما نوجوان نن دې ته اوزګار نه دی چې خدمت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ستاسو ورور یم کاشف خان. عزتمندو یو داسې ځای کې ولاړ یو همیشه زموږ دا مایک او دا کیمره چې دی داسې ځای کې کار کوي چې هلته خواران غریبانان وي. عزتمندو یو داسې ځای کې ولاړ یو علاقه د تهکال پایان کې خواخوږی تنظیم دی. عزتمندو کار کوي په څه بنیاد باندې کار کوي د یتیمو او بیوسو کورنو سره د هغوی د کور جنکو سره تعاون کوي او هغه ښه باعزته چې دی خپل کور ته استی مطلب هغې د جهیز چې کومه خرچه ده دا خواخوږی تنظیم چې دی د هغوی خرچه کوي. قدرمندو ډېر خواږه او درانه مشران مې شاته ناست دي. یقینا دا هر یو کس د انسانیت د خدمت جذبه لري او دې کې د انسانیت د خدمت جذبه ده. په دې یو جذبه باندې دا ټول راغونډ شوي دي او هغې نه یو تنظیم جوړ شوی دی چې د هغې نامه ده خواخوږی. عزتمندو ډېر درانه مشران پکې شته او د یو پلیټفارم لاندې کار کوي ډېر ښکلی کار کوي. کم غریبانان کم بې وسه خلک چې دي د تهکال پایان سره تعلق لري نو د هغوی د ماشومانو بچیانو د جنکو د جهیز سامان چې دی هغه دوی د خپله ځانه ورکوي. قدرمندو دغه وینی ده چې انشاءالله دا تنظیم به فعال کوو او دا به نور هم په ډېرو علاقو کې کار کوي. قدرمندو موږ سره اوسئ هغوی سره ملاویږو. قدرمندو د چا د لاس لاندې او د چا د سایې د سوري لاندې چې دا تنظیم کار کوي محترم شیخ صاحب موږ سره موجود دی. ګورو چې هغوی د خواخوږي تنظیم په حواله سره موږ له څه پیغام راکوي او څه وینا کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله د خواخوږي تنظیم خالص د الله د رضا لپاره د الله د مخلوق په خدمت کې شپه ورځ لګیا دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د یتیم په سر باندې لاس راخلی دي د بیوا په سر باندې لاس راخلی دي د یتیمانانو د ماشومانو د تربیت او د هغې د دیکبال تعلیم موږ ته راکړی دی. تنظیم خواخوږی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه ارشاداتو او د تعلیماتو په رڼا کې شپه ورځ لګیا دي د خپله کارکردګي ښکاره کوي. الحمدلله اوس هم تاسو وکتل څومره یتیمانانو ته څومره کونډو ته څومره بیواګانو ته الحمدلله د زندګۍ چې کوم بنیادي ضرورت دي هغې د یو حده پورې هغه ورسېدل او دا سلسله به انشاءالله کې همدغه رنګې جاري وساري. د خواخوږي تنظیم هر رکن او د دې سره هر ممبر الحمدلله ډېر په اخلاص سره په جوش او خروش سره ډېر په مینه او په عقیدت سره الحمدلله لګیا دي خواري کوي او زموږ پوره امید انشاءالله د دې تنظیم اثرات به الله پاک دې ټول ښار ته رسوي. شیخ صاحب تاسو خبرو که تر اوسه پورې به د څونه بچیانو د واده د جهیز سامان چې دی خواخوږي تنظیم ورکړی وي د هغې ذمه داري خو به زموږ ډایرکټر صاحب ته او د هغې چې کوم ذمه داران دي د هغې سره به خو 183 او 86 پورې الحمدلله ضرورتمندو ته بنیادي جهیز سامان د جامو د ګنډلو ماشینونه نور چې کوم ضرورتونه دي الحمدلله رسېدلي دي. آینده څه ارادې لرئ چې دا تنظیم به څونه فعال کړي؟ انشاءالله یو پلس به د دې هم زیات فعالي جذبات د علاقې د مسلمانانو نور هم زیات دي او ډېر ګڼ تعداد سره خلک دې ته را روان هم دي. الحمدلله اوس هم اعلان وشو چې کومه شورا ده بنیادي د هغې تشکیل به انشاءالله که خیري وسې کېږي. نور ډېر داسې ذهین ملګري مخلص ملګري قابل ترین ملګري به انشاءالله میدان ته راځي او د هغې هغه قابلیت به انشاءالله که خیري رنګ راوړي. عزتمندو دا موږ سره شیخ صاحب چې تاسو واورئ یقینا دا خواخوږی تنظیم چې دی هغه د یتیمانانو د جنکو د جهیز چې کم سامان دی نور چې د هغې کم ضروریات دي هغې باندې کار کوي. کافي وخت وشو 183 چې کم جنکې دي د هغې د جهیز سامان تر اوسه پورې بندوبست شوی دی او انشاءالله د دوی دا اراده ده چې آینده وخت کې به دا تنظیم نور هم فعال کیږي او یو ټایم به داسې راځي انشاءالله چې دا به ټول خیبر پښتونخوا کې او بیا پوره پاکستان کې کار کوي. قدرمندو موږ سره اوسئ بل یو مشر میلمه سره ملاویږو. عزتمندو دا ټیم کې موږ سره د خواخوږي تنظیم چې کم چیرمین صاحب دی هغه موجود دی او ګورو به دوی به را سره د خواخوږي تنظیم لږ تعریف کوي چې د دې بنیاد کله او دا څه باندې کار کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خواخوږي ویلفیر ارګنایزیشن دا په 2011 کې دغه سپټمبر 2011 کې دغه سٹارټ شوی شروع شوی دی
او د دې مونږه د سلور کارونه غشو یو مونږه چې کوم د عارفن یتیمان دي د ایجوکیشن او یو چې کوم مستحق زکات دي غریبانان دي مسکینان دي محتاج دي د علاج معالجه او درې مونږه د چې کوم دغه وکړه د یتیمان جنکې دي او دغه پلاران نشته او دغه عمر د واده شوی نه ته دغه ورکول شری جهیز ورکول او دې سخی موږ بیا لیټر ان دې کې بیا داسو شو چې کوم دغه کنه نوجوانانو مستحق زکات سناست تعلیم یافتمو او هغه د ځان د پارسو دغه شو کولو کاروبار خود روزګار سکیم کنه لایې لپاره بیا موږ دغه او قرض حسنه دا قرض حسنه تنظیم ورته کو چې هغه د 10000 نشي تر 1 لک روپو پورې یعنی مطلب دغه ورکوټي کاروبارونه لپاره چې دغه کوم دي د نوجوانانو بیروزګار دي سره خپل ایډیا شته دي او دي سره فاینانشل ریسورسز نشته دي نو دا فاینانشل ریسورسز ورته موږ پرووایډ کوو ورکوټو کارونه لکه څنګه دغه چې کوم دي د شاورما وغیرہ دغه ماشين سوق واجی سوق دا کې د غنو نجسو باسي سوق دغه جوړي برګري وغیرہ یو شی بل شی ورکوټو کارونه کنه د دې لپاره ایته 50 60 70 80000 90000 1 لک په ضرورت ورته نو هغه ورته الحمدلله دا موږ اوسه پورې کوم دي 22 نوجوانانو تم دغه ورکړی دا او آی کوم ورته 6 منث کوم دي سٹارټ وال هغه ورته ګریس پیریډ دا کوي کوم هغه موږ واپس نه واپس پیسې او بیا داګه بعد کوم دي په 60 منث کې یعنی په 15 کالو کې په 60 منث کې هغه ته بیا انسټالمنت باندې هغه واپس کوو چې دا موږ ته واپس راځي نو بیا موږ سره دا چې کوم نور ویټینګ لیست باندې هغه ته موږ بیا دا ورکو نو دا رنګي دا الحمدلله ډیر زیات فیملیز دي کنه هغه مطلب په خپل خپل باندې درېدو دا چې کوم دغه کنه کار ول بچو او دغه کنه د نوکرۍ پته مو نوکری ورته ملایدنه نه خپل ځان د پاره یو خپل دغه حل زلیو کې خپل کاروبار شروع کو الحمدلله اوس هغه 22 فیملیز چې کوم دي کنه هغه الحمدلله ورته رزق او چې کوم دغه ضرورت ژوندۍ دي هغه ورته ملي عزتمندو که یو طرف ته زه وګورم زمونږ نوجوانان په نشو تماشو کې اخته دي کبل طرف ته زه وګورم زما د سپینروبي مشران زمونږ د پاره د معاشري هغه وګړي دي چې زمونږ د پاره خدمت کوي او زمونږ د پاره روان دي هلې ځلې کوي قدرمندو دا مشران چې زه وګورم دا به تاسو ته زموږ په دې کیمره باندې ښکاري قدرمنو که دلته زه وګورم نوجوان سړی پکې نشته زما نوجوان نن دې ته روزګار نه دی چې خدمت وکړي زما نوجوان سره دې کارونو دپاره ټایم نشته هغه نوجوانانو ته هغوی ته مې دا درخواست دی کم چې موږ په دې شیشه باندې ویني چې مهرباني وکړئ راشئ او د داسې قسمه مشرانو مټې جوړې شئ دوی سره ودرېږئ یقینا د دې اوس دا وخت نه دی چې دوی به هلې ظلم کوي پیسې به هم لګوي منډې تړلې به هم وي دوی ته د نوجوانانو ضرورت دی تاسو وګورئ قدرمندو نشته پکې نوجوان زما نوجوان به دې ټایم کې پبجي گیم کوي زما نوجوان به بل څه کوي زما نوجوان به دې وخت کې ټیک ټاک کوي زما نوجوان به نشې تماشې کوي زما نوجوان به هایسو کې لګیا وي زما نوجوان به ناسي سپین جماعت کې به په ځان ساده چولی پوډر بس کی اخر ګیله د چانو کو قدرمندو دا تنظیم چې تحقیق پایان سره تعلق لري او د دوی دا نمبر و هم تاسو وینئ که تاسو ته څه مسله وي نو راشئ دې تنظیم سره ودرېږئ د دې مشرانو ملاتړ جوړ شي یقینا دا هغه مشران دي چې د دې د خپل کور ضرورت هم شته دي خو دې د کام د بچو د پر راوتی دي د کام د بچو غم دی ورسره د کام فکر دی ورسره قدرمندو د داسې مشرانو ملاتړ جوړ شي او دې سره ودرېږئ ځکه د کم ملک نوجوانان چې خپل مقام نه پیژني هغه ملک کله هم ترقی نشي کولی دا مشران دي دا د کار روزګار د منډې تړلې والا نن سبا نه دي ځکه چې دوی منډې تړلې نشي وهلی دوی ته خامخا د نوجوان کل ضرورت دی او هغه نوجوان به کله راویښېږي هغې اوده دي هغې نن سبا اوده دي په څه کې اوده دي پته نه لګي هر سړی مصروفه دی او دا قسم کار چې دی هغه ورته فضول کار ښکاري او دی لږ ټایم نه ورکوي دا زما مشران دا درانه مشران دی هلې ځلې کوي دا پروګرامونه جوړوي دې دپاره منډې تړلې کوي
نو که زما دغه نوجوان نن راویښ شو او د دې سره ودرېدو نو یقینا دا تنظیم به نور هم فعال شي او دا به ډېر مخ په وړاندې لاړ شي. نو امید دی چې انشاءالله دغه خلک به زمونږ په دې خبرو باندې عمل کوي، راشئ او د دې تنظیم چې کوم دی د هغوی ملاتړ جوړ شي. قدرمندو که په تاکال کې چاته کومه مسله وي، دغسې شرعي مسله وي او د دې تنظیم ملګري چې دی هغه حل کولی شي، نو انشاءالله بھرپور تعاون به در سره کوي او دغه رابطه ور سره کوي. که تاسو ته هر رنګه مسله وي نو انشاءالله دې سره رابطه کولی شي. دا درانه مشران به ستاسو مسله خپله مسله ګڼي او انشاءالله تاسو سره به ودرېږي. ډېره مهرباني، لوی الله پامان.